سلامونه ملګرو پی سی بی چیرمن محسن نقوی پاکستان کرکټ بورډ ته غټه دمکی ورکړي د یو اس ای د شکست نه پس محسن نقوی پاکستان کرکټ بورډ لویلو چې د انډیا نه میچ وګټي پاکستان کرکټ ټیم له د منیجمنت پترو باندې ویلو چې د انډیا نه میچ وګټي او مخ کې ځي کچاري انډیا نه میچ بایلو بیا به په ټیم کې په غټو نمونه باندې خلاص راکاږم غټ نمونه به د ټیم نه بهر کوم هغه نمونه به د ټیم نه بهر کوم چې کم زما خوخي او چا پرفارم نه کړي اوس د انډیا نه میچ بایلو محسن نقوی پاکستان کرکټ ټیم لوي چې صرف نمونه به نه بهر کوم صرف په نمونه به خلاص نه راکاږم بلکې غټه سرجری به د ټیم کوم غټ اپریشن به د ټیم کوم اوس په دې څنګه سرجری کوي څه اپریشن به کوي نو هغه بیا بعد کې پته لګي خو دې کې زما چې کم پوینټ اف ویو دی صرف د ټیم سرجری نه د پکار صرف د ټیم اپریشن نه د پکار ور سره د سلیکشن کمیټي اپریشن ضرور پکار دی سلیکشن کمیټي د ټیم کې کمپلیټلی انوالو ده وهابریاس تاسو ګور یار ټیم سره ګرځي لکه چې ګور هوټل کې به ټیم سره ناس چې ګور گراوند کې به ټیم سره ناس ته ټیم سره سکیرور دینه مخ کې خو چیف سلیکټر وسیم خان خو چرته موږ ټیم سره نولې دي خو چرته موږ ټیم سره ډریسینګ روم کې نولې دي خو چرته ټیم سره موږ په هوټل کې نولې دي د رمیز راجا دغه کې د یادوم کله چې رمیز راجا د پی سی بی چیرمن خو چرته موږ نولې دي یار چیف سلیکټر ټیم سره سکاره چې ټیم سره ګرځي او سره د خځې ته امریکا کې ناشته تاسو پکې هانیمون مناوي نو ډېر افسوس خبره د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن ل پکار ضروره چې ته د ټول ټیم پورا کمپلیټ سرجری او اپریشن سره کمپلیټ سرجری غړ نمونه بهر کړي ټي 20 نه دا مګوره چې دا فلانه دی او دا فلانه دی چاچا افتخار له ګوره ته خو ګوره د موږ په ټیم کې چې کم غټ فراډیان کې لړیان دي کنه شاداب شو چې دا غټ فراډ دی شاداب نه پاس افتخار شو چې دا غټ فراډ دی جی دا ځان لا فینیشر وای فینیشر دا سیمه ته 120 رن نشي فینیش کوله صرف او اماد وسیم دا غټ فراډ دی د موږ په ټیم کې د میډل اډر پنوم باندې بیا اوپننګ لو ګور جی اوپننګ کې ماغه رضوان او بابر اعظم دوباره سایم ایوب یو صرف سایم ایوب صرف د اوپنر په دومره مده کې ملو چې غلې یو سو چانسونه ورکړ هغه فیل هغه په ځای واپس هم دغه اوپنران راغل واپس ټیم له او د مایند سیټ سره رن بال گیم کول په هر بال باندې یو رن سکول دا د مایند سیټ ته جی پرونی میچ کې کم د انډیا چیس سټیم شروع کېدو هغه ټایم کې دا خبر راغله چې بابر اعظم ټیم کې کلړیان لوي چې بس په هر اور کې شپږ رنزونه کوي میچ په مونږ ټو جی په هر اور کې شپږ رنزونه کوي میچ په مونږ ټو د هر اور کې شپږ نه تعالی دلته پکارو چې تاسو د خپل نیټ رن ریټ دلته لګوچت کړي وي د انډیا خلاف مو غټه وکټري حاصله کړي وي په زیاتو وکټو او زیاتو ورونه مو پریخه به چې رستاسو رن ریټ لګ هاي شي وي خو نیټ رن ریټ باندې اکثر دای فوکس نه کوي نیټ رن ریټ خو دای مطلب دی وای چې بس مونږ میچ وګټو میچ هم بیا دای نشي ګټلې نو دلته پاکستان کرکټ بورډ چې دا کومه دمکی ور کړی دا یو داسې سړی پکار دی لکه د هټلر چې څنګه هټلر هغه یو ملک پسې دغه چې هغه څلور ورځې وای ټیسټ میچ وشو بیا تاسو کو چې لکه میچ وګټلو نو یی ولوي چې میچ خو ډرا شو نو ولې دا څلور ورځې مواسي دغه کې څلور ورځې مواسي د مونږه انتظار او څلور ورځې تاسو باندې دومره خرچي شو څلور ورځې تاسو میدان کې غاډي دی را غاډي دی میچ ډرا شو دې سبا هغه ټول ټیم ختم کو نو دلته ټول ټیم د وخت د سر نه واړې تر انډ پورې ختمول دي نوې ټیم جوړول دي جی ځکه دا ټیم چې کم دی د پاکستان کرکټ فینز له هیڅ کله هم خوشحالي نه ور کړي د هیڅ کله په 2021 او 22 کې شری پاکستان کرکټ ټیم سیمی فائنل لا کوالیفای شوی دی آی کې د نیدرلند دعا کوي چې نیدرلند ساوث افریقا له شکست ورکو د له چانس جوړ شو د رامخ شو بیا غبل فائنل لا چې کوم وتی وای کې مطلب د قدرت کا نظام چلی د پاکستان په کرکټ ټیم قدرت د نظام په وجه باندې د پاکستان کرکټ ټیم کوالیفای شي ورنه دی خو ګروپ سټیج کې غول کوي رورا نو دا سره د پی سی بی چیرمن چې کومه غټه دمکی ور کړی و مې تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوله د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام